په سرحدي ښارګوټي چمن کې د قبایلي عوام د جانبه د پاک فوج په حمایت او تېره شپه د انډیا د جانبه بزدلانه مزایل حملې په خلاف چې دی یو عظیم الشان ریلی وسوه. دا ریلی د ډیپټي کمشنر آفس شروع شو چې په ښار په ټولو روډو باندې ګشت وکړي. دا وخت پر مال روډ باندې د دې درنه شروع ده. زما سره قبایلي مشر موجود دی، د هغو څخه به دا پوښتنه کوو چې تېره ورځ انډیا حمله پر پاکستان وکړل، په دې حواله څه ویل غواړې؟ موږ د پاکستان ملګري یو، موږ ته د پاکستان اسلحه راکړي، موټران دې راکړي، موږ د جنګ میدان له بالکل تیار یو. جهاد یې بولو، جهاد دی که مرسم شهید یم که مې مردار کړي، غازي یم، غازي به برته راشي. د فوج دپاره څه ویل غواړې؟ د پوځ و شاته موږ بالکل ولاړ یو، که د شپې غږ کوي یم موږ ملګري، که د ورځې غږ کوي یم موږ ملګري. پاکستان پوځ زنده آباد، پاکستان زنده آباد. دا ریلی نن موږ د دې دپاره راایستلې ده چې موږ د خپل پاک پوځ سره شانه په شانه ولاړ یو او د غزوای هند دپاره موږ خپل نومونه نوشته کوو. پاکستان حکومت دې مهرباني وکړي زموږ دپاره دې کیمپونه ولګوي، موږ نومونه دې نوشته کړي. نعره، تکبیر، الله اکبر، الله اکبر. انشاءالله تعالی پاک پوځ سره موږ ټول عوام ملګري یو، ټول عوام ورسره یې. دې هېڅ فکر نه کوي چې دا بلوچستان دی یا دا سیند دی یا دا پنجاب دی، دا پاکستان دی. پاکستان عوام ټول موږ ورسره ملګري یو. د پاک فوج سره شانه به شانه ولاړ دی. دا وایي چې پاک فوج موږ ته ریاست پاکستان اسلحه او نور سامان راکړي. د انډیا نریندر مودي او د بزدل فوج امنا سامنا موږ پخپله کوو. د دې سره به موږ مخامخ مقابله کوو، که د قبایل که د خیبر پښتونخوا دي او که د قبایل د بلوچستان دي، هغه د خپل فوج سره شانه به شانه ولاړ دي.